د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز آذربایجان باکو کې ده او زمونږ وزیر اعلی خیبر پختونخوا په اسلام آباد کې ورک دی. دغه ځای کې بیا همدغه شعر راځي چې ستاسو باغ کې خاپیري او زمونږ بیره کې پیریان. یعنی د پنجاب وزیر اعلی چې دا نو هغه تللی ده په آذربایجان باکو کې، کله یې مویوز ساین کوي، کله د هغوی ماډل سټډي کوي، کله د هغوی سره وایي چې یاره ستاسو دغه ماډل چې کوم دی دا به موږ په پنجاب کې بیا امپلیمنټ کوو. خو بل طرف ته که موږ وګورو نو زموږ وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کوم دی نو هغه اسلام آباد ته د خپل ملک کیپټل ته نه پرېښودلی کېږي. خوابوں کی سرحد سے آگے چل دنیا نئی اب کیا فکر راہوں میں ہیں کہانیاں جو تیره شپه چې کوم په 26 نمبر چونګي باندې د هغه د ودرولو کوشش وشو، آل دو کو هغه احتجاج لتلو، اډیاله تتلو، خو بیا هم هغه د یو صوبې چیف ایگزیکټیو دی. داسې نه وه پکار چې دغه مناظر په کتو کې راغلی وی. داسې نه وه پکار چې سهیل افریدی په دې خبره مجبوره شوی دی چې یا هغه دغه بیان ورکړو چې ګنې تاسو ملک ماتول غواړئ، دغه پولیس ته چې د هغه کوم مکالمه شوې وه دا بیان هم راتلل نه ول پکار. خو ولې دغه بیان هغه ورکړو، ولې هغه په دې باندې مجبوره کړی شو؟ نو دغه خبره چې کوم دی نو دا په رویو کې فرق دی. ځکه مونږ بیا زویم چې ستاسو باغ کې خاپیري او زمونږ بیره کې پیریان. دا د یو داسې صوبې وزیر اعلی دی کومه صوبه چې څه د پاسه 6,000 میګا واټه بجلي پیدا کوي او د دې صوبې خپل خرچه چې کومه ده نو هغه 2500 2600 2700 یا په پیک اورس کې 2800 میګا واټ بجلي ده. دا د یو داسې صوبې وزیر اعلی دی د کوم چې 500 MMCFD ملی میټر کیوبیک فیټ ګیس چې کوم دی نو دا پیدا کوي او د دې خرچه چې کومه ده د دې صوبې نو هغه د 150 MMCFD چې کوم بیا دا نور سرپلس ګیس پیدا کوي. دا د یو داسې صوبې وزیر اعلی چې کوم د روزانه په بنیاد باندې د 30 نه والا د 40,000 بیرل پر ډے چې کوم دی نو د تیل پیدا کوي. خو بیا چې کوم مونږ دغه ته وګورو نو رویې ته وګورو نو پنجاب بڑا بای دی، ټیک ته بڑا بای دی، یعنی غټه صوبه ده، نیم پاکستان دی. خو دا وړې صوبې چې دي نو د دې دا هم فیډریټنګ یونټس دي او فیډریشن هله وي چې تر څو فیډریټنګ یونټس یا فیډریټنګ یونټس چې دي نو دا چې جمع شي نو دا فیډریشن جوړوي. بهرحال دغه رویه چې کوم دی او څه یو بل متل هم دی چې څه جرنده پسه او څه دانې لوندې دي. نو څه زمونږ هسې هم دغه راته پته ده چې زمونږ وزیر اعلی صاحب هسې هم دومره شوقي نه دی د کارونو د ترقیاتي کارونو کولو، ځکه چې هغه په عشق عمران کې مبتلا دی. نو ظاهره خبره ده هغه به بیا هم د دغه مدار کې یا په دغه دایره کې به تاویږي راتاویږي. زمونږ د خیبر پختونخوا د صوبې هسې هم دغه حل دی او څه پکې بیا د مرکز د طرف نه دغه رویه شي نو ظاهره خبره ده بیا خلک چې کوم دی نو په هغې کې مایوسي خوره شي. او دغه مایوسي بیا داسې نه ده چې ګنې دغه خلک بیا مایوسه ګرځي او په خپله صوبه کې ګرځي. تاسو به کتلي په خیبر پختونخوا زموږ چې کوم الیټ کلاس دی، الیټ کلاس معنا چې د چا لږ ډېر وس کېږي، ځکه چې اوس خو دوه خبرې دي. دغه میډل کلاس چې کوم دی نو هغه سیم ختم دی، هغه غریب غربت ته لاړو، هغه غریب شو. خو چې کوم وس لرونکي خلک دی نو هغه ټول به تاسو کتلي اسلام آباد کې یا بیا ډېره موده وړاندې زما یو ویلاګ په دې هم و چې عموما د زیارت په ورځ باندې اوس چونکې جمعه هفته او اتوار چوټي ده، خو د زیارت په ورځ یا داسې که پرس که هفته اتوار نو بیا د جمعې په ورځ به تاسو وګورئ د پښتونخوا نه ټول بیوروکریټس چې کوم دي نو هغوی په موټروې انټرچینج باندې به تاسو وینئ چې دغه شین نمبر پلیټو والا ګاډي رواني اسلام آباد ته، ځکه چې خلک اوس خلکو بچي چې کوم دی نو هغه ویکند له بیا اسلام آباد ته ځي، مزدورۍ له پښتونخوا ته راځي، خو نور بیا پاتې کېدو دپاره هغوی اسلام آباد پرېفر کوي. نو بهرحال دغه یو خبره مې ستاسو په نظر کې راوسته چې صرف بیګانه شپې ته مونږ وګورو نو زمونږ پیریان چې دي نو هغه د 26 نمبر سره په سړک باندې دي
او خاپیری چې دی یا خاپیری چې دا یا خاپیری په دې معنی باندې دا خاپیری ټیک راځي چې د هغې خاپیری سره دوه خاپیری نورې هم آذربایجان ته تللي دي